تشدید څه ته وایي ګوره دی خوا درې غاښونو والا شکل ته څه وایي تشدید دا درې غاښونه یوه دوه درې چې کوم حرف باندې دا درې غاښونو والا شکل راغلی هغې ته به څه وایي تشدید ویلی شي دویم په کوم حرف چې تشدید وي هغې ته مشدد وایي په کوم حرف باندې څه راغلی تشدید راغلی هغې ته څه وایي څه ورته ویلی شي مشدد ورته ویلی شي دریم مشدد حرف څو پیرې ویلی شي دوه پیرې مشدد حرف څو پیرې ویلی شي دوه پیرې ویلی شي څنګه به دوه پیرې ویلی شي اول به اولنی متحرک حرف سره میلاو کړي لکه دلته کې دا با ده با باندې لپاس څه دی با باندې لپاس راغلی جزم او په حمزه باندې لپاس راغلی زبر نو اولنی به دی چې دا با به د دې اولنی حرکت والا حرف سره به څه کې میلاو کړي لکه موږ دلته دا با د چا سره میلاو کړه حمزه سره حمزه با زبر اب ټیک شو او بیا دویم مرتبه په خپل حرکت سره ویلی شي خپل چې په دې باندې کم حرکت راغلی نو په حرکت په با باندې بیا دلته څه راغلی دی زبر راغلی نو حمزه با زبر اب با زبر با اب با ګوره دی خو بیا حمزه با زبر اب با زبر با اب با اب با نو د دې د ویلو طریقه اولنی دا دی چې مشدد حرف په څو پیرې ویلی شي دوه پیرې اول دا دی چې اولنی به اول به د څه سره میلاو کړي د اولني ړمبني متحرک حرف سره میلاو کړي لکه اوس دلته با موږ د حمزه سره میلاو کړو چې هغه متحرک دی له پاسه به څه راغلی زبر راغلی او دویم دا دی چې خپل حرکت سره به ویلی شي نو دلته کې په با باندې خپل حرکت سره راغلی دی زبر راغلی دی نو حمزه با زبر اب زبر با حمزه با زبر اب زبر با اب با دا د زبر مثال شو حمزه با زیر اب با زبر با اب با حمزه با پیش اب با زبر با اب با